اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 15 شعبان المعظم څه د مولا امام زمان ولادت ورځ ده. منجي عالم بشریت، نبی د صبح امن، د زړه دړکن، د عالمي عدالت قایم کوونکې، د ظلم نظام ختمونکې هغه امام زمان علیه السلام ولادت ورځ او شپه ټولو ته مبارک وي. خو سوال کوو ټولو ته، خصوصا شیعو ته سوال کوو چې دا شپه تاسې د مولا امام زمان ولادت منو کوئ. مغه امام زمان ته وکسو چې د هندوستان کوم کلچر دی، د انګریزانو کوم کلچر دی، چې هغه کې موسیقي دی، هغه کې ګډول دی، هغه کې سندرې دي، د امام زمان سره هیڅ تعلق نشته دغه خبرې. وشوادو کې کومې ګناهونه د نه کېږي چې هغه سیات اوسې نه منوئ، دا یایي چې د ملیانو خبرې دې پرېږدئ. اوټو کې چې موږ څه وکړله، سندرې ګانې بجانې او کنډیډیټ او سره راځي او پیروکار یا راځي، هغه مو وکړه، هغه نه مو وویله، خو چا څه غوږ پېزه نه په وښوروله، یوه کنډیډیټه نه وویله چې د کومې سندرې مو جوړ کړي، دا مو غیر شرعي کار کړی دی. مولا امام کاظم علیه السلام شهادت شپې خیال مو نه وساتلو، رجب میاشتې خیال مو نه وساتلو. خو سوال دی دا کوو چې 15 شعبان شپې خیال وساتوئ. د روډونو کې کوم ګډول، رقص، موسیقي، سندرې، چاکې ویل، دې په ځای لاړ شوئ خدای کور جماعت ته، هغه ځای کې کوم اللهم عجل ولیک الفرج دعانې دي، یا امام زمان په نامې 2 رکعته لمونځ دی، یا شب بیداري دی، هغه ویلې نه کوئ. مرکز کې پروګرامونه شته، کلو جوماتونو کې به وي. مو به څنګه امام زمان ظهور دپاره منتظر کېږو چې مونږ مغه کارونه کوو چې هغه انټي اف امام زمان دي. مونږ مغو خیمو کې ناست یو، مو هغو کسانو سره ناست یو چې هغه امام زمان دی ښه نه دی. مو نن څه کوم دی د هغه ظالم خونخوار د عالمي کوم استکبار جهاني دی، د هغوی څه کومې ګناهانو والا پراجیکټ دي، هغه د موږ سر ته ورته رسوو، روډو ته راوځو، ګناهانې، ګډوال، سندرې، ګانې، بجانې، د امام زمان سره څه تعلق دی؟ امام زمان المنځه سره تعلق دی، شریعت سره تعلق دی، عدالت جهاني سره دی، اسلام سره تعلق دی. په کار دا دی چې دغې شپې کې روډ کې خپله خوشحالي وکړه، هغه ته حق دی، هغه یې مو ټولو حق دی. څه وکړه 5 ته پاته ولګېږي چې دا جشن شپه دی، دا خوشحالۍ شپه دی، خو هغه خوشحالي شیطانات والا کومه خوشحالۍ دی یا شیطاني کوم افکار او کردار دی، هغه سره ملاوټ ما کوئ. مغه روډ کې څه دی اللهم کل ولیک دعا ولولوئ، امام زمان نارې ولګوئ، هغه شعار اوچات کوئ. خو بیا ګنټه بعد لاړ شئ خدای کور جماعت ته، څوره بعد خبره د امام زمان شپه خلکو نه رنګونه چوي، ای خلکو عزت سره کیل کوي، ګناهونه کوي، روډو کې رقص او ګانې بجانې سندرې، دا هیڅ کله تعلق نشته دی. مو وادو کې څه وکړه هغه خپل ځای کې، هغه ته پوه شه، خدای د پوه شه، ورځه قیامت دی. ما منئ ملیانو عالمانو خبرې څه مسخرې اوسې وایي. مو څه وټو کې څه وکړله، ما یې منه ملیانو عالمانو خبرې، ورځه قیامت شته د هغه به حساب کېږي. خو کم از کم د 15 شعبان شپې خیال وساتوئ. لاړ شو کتابونه پړو کې چې دغې شپې عملونه چی دي. شب بیداري دی، ځینې علما یې چې لیلة القدر نه کمه شپه نه دی ویلي، چې لیلة القدر د قرآن سمیت نزول شپه دی، او دغه څه کومه دی د قرآن ناطق د ولادت شپه دی. نو ویلي مثلا امام زمان زړه دغدار کوو، دوک ویر کوو، اذیت ویر کوو. وټو کې سندرې وشوې هغه خو ما سیا وکړله، وادو کې د اسیا اذیت ویر کوو، خو کم از کم دغې شپې خو ما ویر کوئ، ما یې ازروئ. هغه امام زمان علیه السلام چې هغه شپه ورځې ژاړي کربلا او مظلومانو ته ژاړي، او پاسه ته هغه کردار اپناو کړي چې هغه ته نوره مو دوک ورسو، درد ورسو. سوال کوو چې 15 شعبان شپې خیال وساتو و هغه خوشحالي اسلام امام زمان مرزه مطابق وکړو. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.